ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دا د مشکات المصابیح اولنی حدیث دی. مصنف د مشکات د باب نه هم دا مخکې ذکر کړ دی. قانون د مصنف دو چې خپل دا کتاب په ابواب مشتمل کړ دی. ابتدای چې دغه باب نه کړ دا نو په ابتدا کې کتاب الایمان ذکر کړ دی، ځکه ایمانیات په ټولو اعمالو باندې دا مخکې دي چې ایمان دی نو بقایا اعمال به قبول شي. چې ایمان نشته لا اله الا الله محمد رسول الله دې سره ایمان د انسان راځي. نو چې دا نشته نو که بقایا دنیا اعمال ته وکړي د الله په دربار کې قبول نه دي. لکه مثلا ریل ګاډی دی، دې پسې کله 1500 کله 100 کله 20 ډبې شاته او که دا مخکنی یو نه انجن نه نو دا ټول بیکار دي. کله په یو ځای کې ولاړ کله په بل ځای کې ولاړ، وقت د ضرورت شدې پورې وتړي روان. داسې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د ټولو اعمالو دپاره داسې. ولهذا مصنف د کتاب الایمان د شروع نه هم مخکې یو حدیث ذکر کړی دی او هغه داسې حدیث دی چې راوي د هغې هم خلیفه ثاني دی. ځکه د عالمانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه وروسته متفقه طور خلیفه ثاني چې هغه عمر رضی الله تعالی عنه. اسم کنیه د ابو حفصو او لقب د فاروق اعظم. فاروق اعظم، فاروق معنی دا جدائی روستون کې لوی جدائی به چې د حق او په باطل په منځ کې راوستانو هغه کم انسانو؟ فاروق عمر ابو حفص فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه. لوی فیصله، لوی جدائی د حق او د باطل، د دروغ او د رښتیاو، د یهودي او د مسلمان په منځ کې. ډیر واقعات د دې انسان دا کم راوي د دې حدیث چې دی ډیر روایت د ده نه نقل دي او بیا د ده په ژوند کې ډیرې واقعې د اسلام دپاره لوی قربانۍ ورکړي دي. فیصلې دنیا مشهورې دي. یو فیصلو ته فاروق اعظم ته عمر رضی الله عنه ته راځي. یو یهودي دی مسلمان دی، په څه خبره باندې دواړو اختلاف راغی. هغه یهودیو ته وایي راځه ځو ستاسو پیغمبر له ځو هغه به زمونږ فیصله وکړي. مسلمان وی راځه. یهودی ته هم دا پته وه الفضل ما شهیدت به الاعداء، وی بهتروالی هغه دی چې ستا دشمن ومني چې دا انسان داسې دی. یو یهودي هم په دې باندې قایله دی چې نبی علیه السلام د عدل او د انصاف فیصله کوي، یوازې د مسلمانانو په منځ کې نه، مطلق انسانیت چې پکې دی او انسانان لا څه کوي. نبی علیه السلام به د اوښ باره کې خلکو ته وایي شپارس ورې کار چې پې ډېر کوئ نو خوراک لهم هغومره ورکوئ باندې
دې کار د لنه درکوي ستا نیت ته ګوري. کله کله یو انسان نیک کار کوي نیت د خرابېده ته ثواب نه ملاویږي. نو د دې وجې نه مصنف د کتاب الایمان نه مخکې هم دا حدیث راوړ د اصلاح د نیت دپاره چې دارو مدار د ټولو اعمالو په نیت سره دي. داسې نه چې زما په نیت کې چېرته نوم نشان راشي شهرت راشي چې وروسته خلک وایي وګورئ فلان کې عالم ته په سوونو جلدونو تفسیري لیکلی دی د حدیثو کتاب یې لیکلی دی چې نیت زما سمي چې زه دا کتاب لیکم خو د الله د رضا دپاره نه د اصلاح د نیت دپاره په ټولو د حدیثو څومره کتابونه دي د ذات طالبین نه والی برځئ په ټولو کې دا حدیث مقدم دی انما الاعمال بالنیات. اصل واقعه شان ورود د دې روایت نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې اوسېده د څه مجبورو په وجه باندې د الله د حکم مطابق نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړو لاړ مدینې منورې ته. نو بیا به چې کم خلک نبی علیہ السلام پسې تله هغو ته به یې څه وي مهاجرین هجرت به یې کوو که نه مکې نه به هجرت وکړو چېرته ځې مدینې ته. ولې هلته خو یو ښکلی انسان دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او زه هجرت کوم. چا به د یو ځای نه هجرت کو چا به د بل ځای نه او مدینه منوره کې دې ته به یې څه وي مهاجرین مکه مهاجرین حبش. د حبشو نه به خلک راتله هجرت به یې کو او مدینې منورې ته. دا یو عالمي ځای د خلکو ګرځي را روان بو بلال رضی الله تعالی عنه چې دا ورې د مدینه منوره کې یو انسان پیدا دی او دغه انسانو دلته اوسېږو دا شرط د اسلام نه څه خلاف هم نو هغه وایي زه به هجرت وکړم در به شم. خلکو ته پته ولګوي د الله رسوله یو سړی دې دپاره هجرت وکړي چې هغه صرف د دین دپاره راځي تعالی او بل یو سړی د نکاح دپاره یا د څورو مفادو دپاره دی هجرت وکړي نو ده ته به هم مهاجر وایي او ده ته به هم هغه د مهاجرینو ثواب میلاویږي. نبی علیہ السلام وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا روایت نه ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوج فهجرته الى ما هاجر الیه. نه څوک چې دنیا دپاره هجرت وکړي هغه ته دنیا میلو شوه چا دین دپاره هجرت وکړه هغه ته دین الله میلو شو. ګورئ تبلیغي حضراتو مهاجرین خپل کلی پرېږدي که پاکستان په ګوټونو کې ګرځي امریکې ته ځي سعودي ته به ځي دوبۍ ته هر ملکونو کې ګرځي د دوی هجرت او چا چې د ریال دپاره د ډالر دپاره او د پونډ دپاره هجرت کوي دا به برابري څه نه نه هغې دپاره لاړ هغو ته میلو شو دوی بشتره واخېسته خپل خوراک او د دین دپاره هجرت کړو دوی ته به د دوی مطابق او هغه ته د هغو مطابق. بهرحال دې حدیث کې وضاحت شته د ام قیس باره کې شان ورود دو نو هجرت هم قسمونه دي خو دا حدیث د مشکات اولنی حدیث دی قابل غور دی د 50 نه په بره مسائل عالمانو دینه مستنبط کړ دي. لس مسالې به د حدیث کې د سبا نه ویو چې دینه څومره مسایلو استنباط کیږي خو لہذا قرآن پسې دویم نمبر درجه د حدیثو د پیغمبر ده یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده. په دې کې نبی علیہ السلام موږ ته د قرآن کریم تشریح کړده د الله کوم احکامات د هغې تشریح کړده په صحیح طریقه د الله موږ له د ویلو عوامو ته د ښودلو بیا ټوله د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا